جلال الدین سیوطی رحمه الله په خپل کتاب دوری منصور کې یو واقعه لیکلې. کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام حج په موقع باندې په عرفات میدان ولاړ د دعاګانې کې ټول امت لپاره دعاګانې کې الله رب العزت د ما امت ته مغفرت وکړه، د ما د امت ګناهونه معاف کا. الله رب العزت تزاری کی، الله رب العزت تزاری. الله رب العزت ورته فرمایل چې اے پیغمبر دتا امت ته مغفرت کم سره شرایطو کوم چې حقوق الله ته پایمال کړي، حقوق الله ادا کړي نه دي، سره شرایطو به د عفو کم. لیکن حقوق العباد کوم حقونه چې د بندگانو یې تر خپل لاندې کړي هغه تاسو پیژې د تاسو بندگان پیژا. کچېره بنده ورته معاف کی زبې ورته معاف کم، کچېره بنده معاف نه کی الله رب العزت فرمایي چې نه سم معاف کولای. کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د شپې راځي مزدلفه ته، مزدلفه کې بیا د غیس په ټیم کې دعاګانې کې الله رب العزت د ما امت ته مغفرت وکړه، د ما امت ته بخشش وکړه، د ما د امت صغیره او کبایر ګناهونه معاف کړه. الله رب العزت بیا ورته فرمایي چې یقینا د تا د امت په ګناهونه معاف کم سره د شرایطو چې کله د استغفار وباسي، کله د خپل ګناهونه توبه وباسي، کله د ګناهونو نفرت کوي او دغه ګناهونه بیا دوباره نه کوي، الله رب العزت فرمایي دغه ګناهونه ورته معاف کړم. لیکن د بندگانو ګناهونه نه معاف کوم. د بندگانو د ګناهونو د معاف کولو دوه طریقې کتابو راخستې دي. یو هغه بنده ده چې د بنده حق تر خپل لاندې ک بنده ته نقصان ورساو، ناپوهي کې یو بنده حق تر خپل تر لاندې سو، لیکن دغه انسان سسوک ظالم ده، دغه د الله رب العزت ډیر عابد ده، الله رب العزت ته مقرب ده، د الله رب العزت خوښ بنده ده، الله رب العزت یې په زندگی کې راضي کړی. د قیامت پر ورځ حساب کتاب شروع شي، هغه بنده چې ظلم د بنده په کړی ده، هغه انسان چې په باندې ظلم دی پرهیزګار انسان کړی ده، الله رب العزت دربار ته براسي. خدای پاک اجرونه خو ډیر ورکړو، لیکن په ما باندې تیارای کړی، د ما سره ظلم کړی، د ما حق وړلای ده، ځکه د دې بنده نه به الله رب العزت په دنیا کې راضي سوی. الله رب العزت ورته فرمایي چې اے بنده یقینا د تا سره ظلم سوی، د تا سره زیاتی سوی، په تا باندې د انسان تیارای کړی ده، د تا حق به باندې ده. لیکن کچیر غواړي هغه په جنت کې هغه مکانات، هغه محلات، هغه باغونه، هغه د جنت نعمتونه غواړي، د دغه بنده د نافرمانی او د تا حق چې تر خپل لاندې کړی دغه په بدله کې زه در کوم. که هغه د جنت نعمتونه غواړي هم او که دنه هغه بدله ستا ته په دنیا کې هغه مصیبت رسولی، تکلیف رسولی او هغه بدلی هغه نعمتونه چې دته ملاو سوي، ثوابونه ملاو سوي هغه غواړي. کله چې بنده دغه مظلوم انسان دی الله رب العزت نعمتونه وویني، الله رب العزت ته به فرمایي چې دا بنده مې معاف کړی ده، دغه په بدله کې د تا نعمتونه غواړم. بل هغه انسان ده چې د ظلم زیات کړی، لیکن د الله رب العزت نافرمانی به هم کړي او د الله رب العزت نافرمانی به زیات کوي د اجر او ثواب نه. الله رب العزت به په دنیا کې راضي کړی نه، هغه انسان هغه مظلوم ته د دغه انسان نیک اعمال ورکړی سي، یا کچیر د سره نیک اعمال نه هغه د مظلوم انسان ګناهونه به د ظالم انسان په غاړه کې وغورځول سي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مزدلفه کې دعاګانې کې د ما امتیان الله رب العزت معاف کی، الله رب العزت وعده ور سره وکړه چې معاف وکړم. شیطان د عرفات نه دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جاسوسي راغله او جاسوسي کوله چې الله رب العزت چې شی وعده د خپل پیغمبر سره کی. مزدلفه کې ناس ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعاګانو ته متوجه ده. کله چې الله رب العزت ورته فرمایي چې تا امت په معاف کړم، شیطان روان سی او میدان ته ولاړ او په چغو چغو زاړي په سر خاورې باندې بد ساتي شروع کړی ده. شیطانان خبر سو، دغه خادمان خبر سو چې دلې غلي په بدو کارو پسې هغه رااله ولې زاړي، ولې د بد حال شروع کړی ده. خپل هغه د زړه بړاس، خپل هغه د زړه خبره ورته شروع کړه چې دا خو په ټول کار مو دي. انسانانو لپاره کوشش کوو چې د الله رب العزت معصیت ته راوبولو، نافرمانی ته راوبولو، غلا پې وکړو، زنا پې وکړو، درواغ پې ووایو، حرام پې وکړو،
لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا ورته کړې ده. الله رب العزت فرمایلی چې توبه وباسي زه به معاف کم. د موږ هغه سعی د موږ کوشش چې ټول کال موږ یو انسان په ګناهو باندې د جهنم طرف ته بیایو په یو توبه باندې الله رب العزت معاف کوي. د موږ ټول کوشش ته خاور سره خاورې سره دغه نور شیطانان ورته یایي مخه پکېزه موږ ته یو چل راځي موږ به داسې کار وکړو چې خلک به توبه نه باسي مسلمان به لیکن په خپل بدعملۍ باندې به د توبې توفیق نه میلاویږي. هغه مسیر شیطان ورته فرمایي چې دغه څرنګه عمل ده یا د دوی په زړو کې به یوه خبره وغورځو یو عمل به دی کوي د دین په نوم باندې لیکن هغه به دین نه وي دی به د دین په نوم باندې کوي چې دغه دین ده او هر هغه انسان چې دی د دین په نوم باندې یو عمل کی او هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام طریقه نه هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د صحابه طریقه نه هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د تابعین طریقه نه هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی چې دا مردود ده دغه الله رب العزت ته قابل قبول نه ده. نو هغه عمل شیطان چې کوم خادمان هغه عمل ورته ښکاره کړ چې د خلکو په ذهن کې به یو داسې نوی عمل ور واچو چې دوی به د دین په نوم کوي لیکن هغه به د پیغمبر طریقه نه هغه به د صحابو طریقه نه هغه به د تابعینو طریقه نه دا خلک به د دین په نوم باندې کوي دا خلک به د ثواب په نیت باندې کوي. نو د دې عمل نه به د دوی امید د ثوابي الله رب العزت ته ګناه ورکوي چې کله د ثواب امید دی یو عمل نه نو په هغه باندې انسان توبه نه وباسي ځکه دغه کار د ده په عمل کې دغه کار د ده په سوچ او فکر کې نیک عمل ده او په نیک عمل باندې یو انسان توبه نه باسي. نو محترم ورونو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي شر الامور محدثاتها ناکاره کارونه په دنیا کې نوی کار په اسلام کې پیدا کول دي وکل محدثه بدعه او هر نوی کار په اسلام کې چې څوک پیدا کوي چې په هغه باندې تک نبی نه کړی په هغه باندې تک صحابي نه کړی په هغه باندې تک تابعی نه کړی. نبی علیه السلام فرمایلی دغه کار بدعت ده دغه ناجایز ده وکل بدعه فی النار هر هغه عمل چې بدعتي ادا کوي هغه عمل چې هغه د دین په چوکاټ کې موجود نه دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه اثبات نه الله رب العزت دغه انسان عمل پیدا کوونکی او د عمل کوونکی انسان لپاره الله رب العزت جهنم منتخب کړی ده.